أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. درس کے إن شاء الله العزيز سورة التوبة پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 14 آیات نمبر 117 118 دوا آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. اوس دې ځای کې نو هغه د هغه خالص مسلمانانو د اولنی آیات کې تذکره کېږي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام سره په وړاندې आवाज اعلان باندې چې نو هغه د جهاد تبوک مکمل تیاری وکړه او حضور علیه الصلاۃ والسلام سره چې نو هغه روان شول. څنګه چې مخکې مونږ ویلي ولو چې غزوه تبوک د پاره چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړلو نو دغه وخت کې 15 ډلې چې نو هغه جوړې شولې 15 قسمه کې خلک تقسیم شو. دوه ډلې چې نو هغه د منافقانو چې د هغوی راله له حضور علیه الصلاۃ والسلام ته چې نو هغه مختلف حضورونه او بانې جوړې کړې. حضور علیه الصلاۃ والسلام د هغوی ظاهري اعذار به عذرونو ته وکتلو د هغوی له اجازت ورکو نو الله ورته وویل عفا الله عنک لما اذنت لهم. دویمه ډله چې نو هغه د منافقانو هغه چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام واپس راغلنو نو دوی ورته بیا چې نو عذرونه بیانول دا هم د منافقانو تفصیل سره تیر شول. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا نو دغه کې نو د دویمې ډلې ذکر و. درېیمه ډله چې نو هغه د خالص مسلمانانو وه نو د هغه په دلته د آیات وړاندنۍ حصه کې ذکر کېږي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة چې د هغوی د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه اعلان وکړلو دوی ډایرکټ د الله د پیغمبر په اعلان باندې چې دی نو هغه آمنا لبیک وویلو تیار شولو. څلورمه ډله د مسلمانانو چې نو هغه کسانو چې دوی چې نو هغه شروع کې لکوټې شان چې نو هغه تردد کې راغلل چې دا خو سخته ګرمي ده دوره مسافت دی اسباب چې نو د هغې کمی ده خو بیا الله جل جلاله د دوی زړونه چې دی نو هغه محکم کړه. نو دا هم د دغې آیات کې ذکر دی د هغې من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم بیا الله رب العزت د هغوی باندې مهربانتیا وکړه توجه یې وکړل نو هغوی روان شولو. پنځمه ډله چې نو هغه دای کسان و چې د هغوی بغیر څه عذر چې نو هغه پاتې شوي ول او بیا مخکې چې نو هغه پرون اول ورځني درس کې تیر شولم چې دغه لس کسان چې نو هغه وله په لس کسانو کې نو هغه بیا اوو کسانو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د راتللو نه مخکې خپل ګناه په دغې پاتې کېدو باندې پښیمانه شول او د حضور د راتلو نه مخکې مسجد نبوي کې نو هغه ځان د ستنو پورې وتړلو د هغوی تفصیل تیر شو. بیا موږ وی دغه کې نو هغه درې کسان د هغوی پاتې ول د هغوی توبه چې نو الله پاک مؤخره کړله نو هغه په دې دویم آیات نمبر 18 کې د هغې تذکره کېږي وعلى الثلاثة الذين خلفوا. نو دا 15 ډلې چې نو هغه دغه وخت کې جوړې شوي ولې نو الله وی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. نو دلته وس یو ورکوټې شانتي سوال ذهن ته راځي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام خو ته تمام ګناهونو نه چې نو هغه معصوم دی نو چې کله معصوم دی نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې الله څنګه مهربانتیا وکړله توبه چې نو هغه ولا قبول کړه. یا کم مهاجرین صحابه چې نو انصار او مهاجرین چې دغه حضور علیه الصلاۃ والسلام څنګه اعلان وکړل او دوی په اولنی اعلان سره ډایرکټ تیار شول نو بیا څنګه دانی نو دلته ویلې کېږي چې تا دلته توبه په معنی د توبې سره نه ده دوی چې مخکې وړاندې ځل باندې کومه توبه وباسلې وه ایمان قبول کړو الله دوی په دغې توبه او په هغې ایمان باندې محکم او کامل چې نو هغه یې پاتې کړلو نو دوی په هغې باندې محکم او کامل ولو دوی په هغې باندې چې نو هغه روان شولو.
او څنګه چې دی نو هغه ته به رحم متوجه کېدل دا د تو ګناه نه وروسته کېږي نو دغه شانتې چې نو هغه د لغزش نه وروسته هم کېدی شي. نو الله د هغې تذکره وکړله فی ساعت العسره نو مخکې مونږ چې نو هغه بارها د دې وضاحت کړو دې ته چې نو هغه جیش العسره غزوه تبوک ته هم ویلی کېږي وجه دا نه چې په هغه وخت کې انتهایي ګرمي وه فقر فاقه هم وه سورلی چې نو د هغې نشوالی هم ولو. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه چې نو هغه فرمایي چې د یو کس په 10 کسانو باندې چې نو هغه یو اوښ به یو سورلی به 10 کیلومتر لار به چې چا توی کوله نو 9 کیلومتر به دی پیاده تلو او 1 کیلومتر لار چې نو هغه دی به په سورلی باندې نو دغه ولو سخته ګرمي هم وله. مخکې مونږ ویلو چې نو هغه بعضې صحابه په لار کې د اوبو قلت هم موضوع په ځای اوبه به هم نه وي نو څه صحابه بېهوش هم شول. یو مقام کې یو صحابي چې نو هغه دومره حد ته بېهوشي لاړه چې قابو یې چې هغه وفات شوی وی د هغې نه نو حضور علیه الصلاۃ والسلام حکم وکړو نو هلته دی نو یو اوښ یې حلال کو او بیا د هغې اوښ چې نو د هغه لرې چې نو هغه یې نچوړ کو د هغې نه اوبه وباسلې هغه وڅکلې د هغې سره د هغه ژوند چې نو هغه پاتې شو. نو اوس دغه چې نو هغه کې دا مخکې مونږ ویلو چې په حالت د اضطرار کې چې نو هغه مرداره خوراک هم جایز دی دپاره د دې چې بقا وشي. حالت د اضطرار د تندې نه سړی مري او د بچاو کېږي او هلته اوس بغیر د شرابو نه بل څه شی نشتی نو په قدر د ضرورت دی دومره څکلی شي چې د ده نو هغه بچاو وشي او دی مړ نه شي. نو ځکه ورته ویلی کېږي فی ساعت العسره من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم. نو مونږ وویل دې نه مراد نو هغه دویمه ډله چې د هغه له کوټې لاول په دغې تردد کې رالل چې ګرمۍ نه اسباب نشتی خو بیا الله رب العزت د هغوی زړونه محکم کړل ثم تاب علیهم بیا الله پاک په هغوی متوجه شو یعنې د هغوی باندې رحم یې وکړلو انه بهم رؤوف الرحیم بېشکه الله رب العزت په دوی باندې ډېر مهربان او نهایت رحم کوونکی دی. وعلى الثلاثه الذين خلفوا نو خلفوا معنی دا نه ده چې شاته پاتې شي درې هغه کسان چې د هغوی د توبې معامله چې دی نو هغه وروسته کړی شوي وه لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل 10 کسانو نو اووه خو لاول رالل او دوی چې نو هغه وروسته شول نو د دوی دغه توبه الله پیغمبر چې نو الله پاک هغه مؤخر کړله. اوس دا درې کسان کم ولو نو حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دویم چې نو هغه مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه او دریم چې نو هغه هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه. دا درې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه پاتې شو. د کې کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه د بدر نه علاوه باقی تمام غزواتو کې نو هغه شامل ولو او د نوجوان صحابي ولو او د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه شاعر رسول الله کې هم ولو. ځکه مسلمانانو کې درې لوی شعارا تیر شوي دي یو حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه یو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه او یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه. نو د هغه د اسلام لوی شعراو کې هم ولو او باقی د غدوه صحابه چې نو هغه مراره بن ربیع رضی الله تعالی عنه او هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه نو دا دواړه چې نو هغه بدري صحابه ولو. اوس دوی چې نو هغه د آسی وزو لږ وروسته زو بیا چې نو هغه نو په دې چل ول کې چې نو هغه دوی پاتې شول څه عذر چې نو هغه نه ولو. نو چې کله د دې څه عذر نه ولو نو بیا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام واپس راغللو نو د دین نو هغه تپوس کړو نو دی بیا رالل او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خپل دغه قصه وکړه اوګه د دې نو هغه تفاسیر هم نقل کړي امام بخاری رحمت الله علیه چې نو دا غوي هم نقل کړي دي او دغه شانت معرف کې خازن کې د ټول تفاسیر چې نو هغه ذکر کړي دي معرف کې داغه ترجمه چې نو هغه ذکر کړي بعض تفاسیر داغه حواله چې نو هغه ذکر کړي دي. بهرحال د هغې مفهوم او خلاصه چې نو هغه دا دی حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه په خپله فرمایي وایي زه چې نو مسلم شریف کې هم دغه روایت شته وایي چې نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام معمول عادت مبارکه دا ونه چې کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام سفر نه رالو نو یو به د ساخ پوخ کې مدینې ته داخلېدو. دویم دا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام به لاول جماعت ته راتلو نو جماعت ته به چې کله رالو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به 2 رکعته لمونځ وکړلو بیا به د هغې نه وروسته چې کوم حضرات ملاقات له راتلل د هغوی سره به ملاقات وشو بیا به د هغې نه وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام لاول د فاطمة الزهرا کره لاړو
بیا د هغې نه وروسته نور باقي ازواج مطهرات سره که چې نو هغوی کره بتللو نو داسې به بیا کور ته نو هغه په دې ترتیب تلو. حضور علیه صلات وسلام جومات ته رالو نو چې کله جومات ته رالو نو خلک چې نو هغه راتلل منافقانو مختلف حضورونه چې نو هغه وکړل. زما دغې پورې ذهن کې به کله چې زه به هم څه عذر جوړ کړم بیا به مې چې عذر جوړوم نو یو ګناه خدا شی دی چې هلته د غزوې نه پاتې شوم. اوس دویم ګناه چې نو هغه د دې دپاسه دا کوم چې لا اوس بیا دروغ هم ویم. په آخره کې آن تر دې چې حضور علیه صلات وسلام را ورسېدو زه جومات ته رالم نو ما سلام وکړل او نبي علیه صلات وسلام مخې ته چې نو هغه تحیت په شکل کې کېناستم په ادب باندې. نو ما دا په زړه کې وویلو چې رښتیا انسان له نجات ورکوي او دروغ چې نو هغه نه کوي. نو که زه اوس فلحال دروغ ووایم نو نبی علیه صلات وسلام خو به زما نه راضي شي خو که الله رب العزت بیا خبر کړي نو بیا به رانه همیشه دپاره ناراضي. نو ما د رښتیا او قص وکړلو ما رښتیا چې نو هغه وویلو. حضور علیه صلات وسلام ما ته ولې نه ویې تللی نو ما ورته چې د الله رسوله ما چې وزم نبی علیه صلات وسلام ولې ستا سره سامان اسباب نو سولي د سره نو ما ورته چې د الله رسوله په دې وخت کې زما سره څومره پیسې وي او څنګه سورلي وه د یوې په ځای راسره دوه وي داسې زما سره په بل وخت کې نه ولو. خو بس سوستې چې نو هغه رانه شوي نه او دا رښتیا خبره ده بس ما تاسو ته وکړله زما چې نو هغه هېڅ عذر هم ده. نبي علیه صلات وسلام یې بس صحیح د پاسه ځه الله ته ستا معامله چې نو هغه په حواله ده الله رب العزت چې کله ستاسو توبه قبول کړه زه به یې قبول کړم. زه راپاڅېدم راووتلم ما پسې د بنو سلمه چې نو هغه څه کسان رالل نو ما ته یې چې ګوره د الله بنده ته چې نو هغه یو شاعر هم یې فصیح بلاغت د سره هم دی فصاحت دی هم دی نو تا به څه عذر پیش کړی که نه نور خلکو ونه کړلو نو تا به هم څه عذر پیش کړو د دې نه علاوه ستا څه داسې بل ګناه چې نو هغه نشته نور باقي تمام غزواتو کې چې نو هغه تو شریک هم وي نو عذر به دې پیش کړو نو او بیا چې حضور ستا دپاره توبه استغفار کړی دا ستا دپاره کافي وله. وی ما ورته چې بل چا هم زما په شانتې داسې رښتیا صحیح خبره وکړه وی چې او دوه کسانو کړې ده چا نو چې یو مراره بن ربیع رضی الله تعالی عنه او دویم چې نو هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه. وی ما ورته چې دا دواړه بدري صحابه دي او دا د لوی مقام خلق دی زما دپاره د دې عذراتو اتباع چې نو هغه کافي ده. بهرحال زه لاړم کور ته نو چې کله مونږ کور ته لاړلو نو حضور علیه صلات وسلام چې نو هغه مونږ پسې وینا راولېږله جواب راولېږلو چې د دې سره به هېڅ څوک چې نو هغه هم سلام کلام نه کوي خبرې به چې نو هغه د دوی سره نه کوي که دوی چا سره خبرې کوي نو خبرې جواب به وله نه ورکوي که دوی د چا سره سلام کوي د سلام جواب چې نو هغه به وله نه ورکوي دوی سره به قطع تعلقي معاشرتي بایکاټ به د دوی نه وی چې کله د قشانتې وشولو نو په دې کې مونږ ډېر زیات خپولو نو زما دغه دوه ملګري چې نو هغه مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه او هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه دوی خو مشران ول نو دوی په کور کې کېناستل دوی به شپه او ورځ نو الله پاک ته جړل توبه او استغفار به کولو کور نه به نه راوتل. زه چونکې ځوان وم نو زما بهر ته خامخا چې نو هغه راتګ کېدلو زه به راتلم جومات ته به هم راتلم صحابو سره به هم میلایدم خو ما به سلام کو چا به الجواب نه راکو ما به خبرې کولې چا به راسره خبرې چې نو هغه نه کولې په ما باندې به دا حالت ډېر زیات چې نو هغه ګرانېدو. دې کې ورځ نو هغه زما د تره زوی نو د هغه نو هغه قتاده ابو قتاده رضی الله تعالی عنه دا هغه زما د تره زوی هم ولو او زما چې نو هغه ډېر پوخ ملګری هم ولو. وی زه د هغه خواله چې نو لاړم هغه به باغ کې ولو نو چې کله زه د هغه خواله لاړم هغه باغ کې ولو نو ما د هغه د نو هغه به باغ ته وخت د سلام وکړو خبرې مو سره کوي هغه ما سره خبرې نه کولې جواب یې نه راکړو. یو ځل ورته ما چې ګور ته زما تره زوی مې پوخ د وچنیانو وړوکوالي ملګری مې تره سره ولې نه کوي خبرې دویم ځل مې ورته ووی دریم ځل مې ورته ووی نو هغه ما ته وی چې لاړ شي حضور دې کله مونږ له اجازه راکړي مونږ به ستا سره خبرې کوو که نه نه شو د سره. زه د هغې باغ نه واپس را واخلېدلم زه چې نو هغه راغله ما چې زه بس صحیح ده چې ته نه کې خبرې راووتم دی ډېر خپه وم. بله ورځ چې نو هغه د مدینې بازار کې ولم اوس د مدینې بازار کې یم په هغې کې یو سړی چې نو هغه دی هغه زما نوم اخلي وایي چې کعب بن مالک نو هغه به کم ځای ما ته به هغه څوک وښي. یو صحابي ورته اشاره وکړله چې دغه مخامخ چې روان دی دا کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه دی. وی هغه په ما پسې رالو مالک چې نو هغه د غسان بادشاه چې نو هغه یو پیغام راکړلو ملک شام چې نو علاقه ده نو د هغه یو خط راکړو
هغه خط چې نو هغه ما کولاو کو د ریخمو په رومال باندې هغه خط لیکلی شو نو هغې باندې چې نو هغې دا لیکلي ولو چې ستاسو نبي ستاسو سره چې نو هغه بې وفایي وکړله ستاسو د دومره غزواتو هر څو کې شرکت ته وګورئ ستاسو چې نو هغه دومره قربانیانو ته وګورئ تاسو چې نو هغه انصارو ځای ولورکو دا ټولې خبرې هر څه یې کړې او اوس په یوه خبره دی ستاسو نه دومره خفه شوی دی او ستاسو سره چې نو معاشرتي بایکاټ کړی دی نو تاسو زموږ ځای ته راشئ موږ به تاسو نه خفه کوو او تاسو به راشئ ما هغه ته وایي چې زه ما خطا کړې ده ګنهګار یم خو د الله د امید چې نو هغه د الله د رحمت نا امید لا نه یم وی هلته یو د دې نو ځای کې تنور لګېدلو ما د هغه په مخ کې هغه خط راواغېستو هغه تنور ته مې چې نو هغه واچولو خط مې تنور ته ارتاو کړلو او د هغه ته مې وویل چې په مخه دي ښه او غسان ته به چې نو هغه د بادشاه ته دقه شانتې ووی چې کعب بن مالک وی چې مونږ لا داسې نه یو مونږ ګناه را نه شوی خطا را نه شوې ده خو د الله د رحمت نه امید چې نو هغه نه او د الله پیغمبر چې زموږ په باره کې کومه فیصله کې دا موږ ته قبول او منظور ده دې دوران کې چې نو هغه وخت تېرېدلو ان تر دې چې نو هغه څلوېښت ورځې تېرې شوې څلوېښت ورځې چې کله تېرې شوې نو د هغې نه وروسته بیا یو بل حکم رالو حضور علیه الصلاة والسلام د طرفه چې تاسو درې واړه بچنیان نو هغه اوس د خپلو بیبیانو نه هم جدا کېږئ نو کله چې دغه حکم رالو نو د دوی چې نو هغه د هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه د هغوی چې نو هغه کور والا حضرت خوله رضی الله تعالی عنها حضور علیه الصلاة والسلام پسې لاړه الله رسول دی چې نو هغه بوډا دی بلکې د دوی چې نو هغه نظر هم کمزوری شوی دی اکثر داسې سوینې هم نه نو که ستاسو اجازت خادم نشته نور څه نشته نو زه به د کور کې خدمت کوم اخلی پخلی دغه شان جامه پیزر نو که تاسو اجازت حضور علیه الصلاة والسلام ورته سیده خو ازدواجي تعلق به سره چې نو هغه نه ساده هغې د الله رسول د آیت نه چې کم وخت نه دا خبره شوې ده او تاسو ورته ویلي دي هغه شپه ورځ نو هغه جاړي د هغه د دغې خبرو طرف ته سره دهان چې نو هغه شته نه دغه شان دوی شو نو ما خپل کور والا چې نو هغې ته ووایي چې تو د پلار کره لاړ شه کله چې الله رب العزت زما توبه قبوله کړله نو بیا به زه تا ته جواب وکړم بیا به راځئ نو د هغې ووایي که او نور کسان راته ووایي رشته دارانو که تاسو غواړئ دا به هم لاړ شي د حضور نه به اجازت راوالي نو ما ورته چې نه زما دغې ته ضرورت نشته زه به خپله ځوان یم زه خپل خدمت چې نو هغه کولی شم زما دغې ته ضرورت نشته الله پیغمبر وایي بس صحیح دی لاړ شي زه به چې نو هغه به لاړم نو جومات کې به چې کله ما مونځ وکړو سلام به مې داسې وګرځو نو چې حضور علیه الصلاة والسلام به ما ته نو کتل به چې زما به ورسره سترګې مخامخ شوې د الله پیغمبر به مخ واړو ځکه حضور علیه الصلاة والسلام به هم انتهایی پریشان ورپسې ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام جان نثار صحابه ولو خو د الله حکم چې نو هغه په هر حالت باندې مقدم دی نو بهرحال چې دی چې نو هغه وشولو دې دوران کې نو هغه 50 ورځې تېرې شولې دغه نو هغه حالت ولو 50 ورځ چې کله شپه تېره شوله نو د شپې په اخرنۍ حصه کې چربانګ په ټایم کې الله جل جلاله زمونږ د براءت دا آیاتونه راولېږل دا کم چې مونږ وویلو نو دا آیاتونه رالل حضور علیه الصلاة والسلام د حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها په کور کې ولو هغې ته وی نو حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ورته د الله رسوله که ستاسو خوښئ نو زه یم چې کعب ابن مالک باندې ډېره سخته تېره شوې ده نو چې هغه ته وس چې نو هغه اجازت د هغه ته خوشخبري واورو نبی علیه الصلاة والسلام وی نه اوس دا چې نو هغه شپه ده او که دا خوشخبري هغه ته واورولی شي نو دا صحابه به ټول لاپاسي او د نورو خلکو خوب چې نو هغه به خراب شي بهرحال بیا چې کله سهار شو حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه په جومات کې منځ وکړو مانځه نه بعد چې نو هغه زموږ د توبې د کم آیاتونه دې راغلي ول نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته چې نو هغه دغه آیاتونه واورول چې ستاسو د ملګرو توبه الله چې نو هغه قبول کړله دا وایي چې نو هغه انتهایی خوشحاله شو زه د کوټې باندې چې نو هغه بره ناست وم سحر مونځ مې کړو بره په خپلې کوټې باندې چې نو هغه ناست ولمه دې کې چې نو هغه دوه کسان په منډه چې نو هغه را روان دي د یو چې د بل نه مخکې شولو نو دی بل چې نو هغه غر طرف ته راوختلو او د هغې غر نه چې نو هغه ماته آواز وکړلو چې ای کعب بن مالک ستا د مبارک شي زیری مې در باندې لکه موږ وایو زیری مې در باندې تا ته چې نو هغه د زیری وي د ټولو نه وړمبنې ما دغه آواز واورېدو دویم کس چې کله رالو نو بیا راله هغه مبارکي راکړه ما چې وکتل نو وړمبنی کس چې چا اواز کړو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه
دویم کس چې دی نو هغه پسې ډایرکټ چې کوم را روان و نو هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. بیا د هغې نه وروسته نور صحابه چې دی نو هغه هم روان وم. زه د الله رب العزت چې نو هغه په سجده پرېوتم، ما شکر چې نو هغه ادا کړلو. په دغه وخت کې زما چې نو مسلم روایت کې دغه راځي ای مفهوم کې دا دی چې زما په اوږه باندې یو څادر چې نو هغه ولو، ما هغه څادر را واغستو، د هغوی له مې چې نو هغه په زیر او په خوشحالۍ کې نو هغه ورکوم. بهرحال بیا زه چې نو هغه جماعت ته رالم، حضور علیه الصلاۃ والسلام جماعت کې ناست دی. یو صحابي چې دی نو هغه را پاسي حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه نور او په لاره کې چې نو هغه کسان راته ولاړ دي، هر سړی چې نو هغه را سره ګړه بړه کوي، ښکلۍ مې او ما ته چې نو هغه د قوم مبارکي راکوي چې ستا دې مبارک شي، الله رب العزت ستا توبه چې نو هغه قبوله کړم. ان تر دې چې حضور خواله رالم، حضور علیه الصلاۃ والسلام را سره هم چې نو هغه مصافحه وکړه او مبارکي راله راکړله. وی کا به تا رښتیا ویلو چې زما به الله پاک د دغه رښتیاو په ذریعه باندې چې نو مال به نجات راکوي، ما ته الله پاک چې نو د دغه رښتیاو په ذریعه باندې تعالی واقعي الله پاک نجات راکو، ستا توبه چې نو الله پاک قبول کړله. نو دې کې نو هغه اوس د دغه واقع چې نو هغه دغه تذکره وه دې چې نو کېږي. بیا علامه نووي رحمت الله علیه داسې نور چې نو هغه تفاسیر کې هم بیا په دې حدیث باندې چې نو هغه ډېر شی فایدې د دې نه اخذ کړي چې دوره مسایل دوره فایدې د دې کېږي. او چونکې زمونږ د قرآن پاک درس دی دا بیا ډېر زیات اوږدېږي نو په دې وجه هغه نشو ویلی. نو الله رب العزت وایي وعلى الثلاثة الذین خلفوا، هغه درې کسان چې د هغوی فیصله د توبې چې نو هغه مؤخر کړی شوې وه، حتی اذا ضاقت علیهم الارض، چې په هغوی باندې ځمکه چې نو هغه تنګه شوله، سره چې نو هغه د ځمکې د فراخۍ وضاقت علیهم انفسهم، او د دوی خپل ځانونه هم په دوی باندې چې نو هغه تنګ شول. لکه حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي ما سره به ټول نه لوی غم چې نو هغه دا ولو که زه په دې حالت کې مړ شولم نو حضور خو به زما جنازه نه کوي. نو ما سره به دا ډېر لوی غم ولو. او دویم ما سره لوی غم چې نو هغه به دا ولو که چېرته الله مکه په دې دوران کې حضور علیه الصلاۃ والسلام وفات شي، نو زما به بیا سهلي خلک به چې نو هغه ما ته کم نسبت کوي. نو ما ته به چې دا خبره یادېدله نو زه به دې خبرې ډېر زیات چې نو هغه پریشانه کولم. نو ځکه الله وی وضاقت علیهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، او دې نو هغه دا خیال وکړلو چې د الله نه ما سوا بل ځای چې نو هغه د پناه نشته. ثم تاب علیهم لیتوبوا، بیا الله په هغوی مهرباني وکړه د پاره د دې چې دوی توبه وباسي. ان الله هو التواب الرحیم، بېشک الله رب العزت توبه قبلونکی او مهربانه دی. الله دې موږ ته د قشانتي اخلاص نصیب کړي. لقد تاب الله، بتحقیق سره متوجه شو الله پاک علی النبی په خپل پیغمبر، والمهاجرین او په مهاجرین صحابه، والانصار او انصار باندې، الذين اتبعوه هغه چې تابعداري کړې وه د حضور فی ساعة العسرة په وخت تنګ دستۍ کې، من بعد ما ورست دینا کاد یزیغ قلوب نزدې وچ نو هغه زړونه فریقین د یوې ډلې منهم لدوینا، ثم تاب علیهم، بیا الله مهرباني چې نو هغه وکړله په دوی باندې، نو د دې د زړونه به نزدې وچا اوښتیولو. انه بهم رؤوف الرحیم، بېشک الله پاک په دوی باندې ډېر مهربانه او نهایت رحم کوونکی دی. وعلى الثلاثة الذين، او په هغه دریو کسانو باندې خلفو چې د هغوی خبره فیصله ملتوي شوې وه، حتی تر دې اذا ضاقت علیهم الارض، هر کله چې تنګه شوله په دوی باندې ځمکه بما رحبت، سره د هغې د اراتوالي پراخوالي، وضاقت علیهم او تنګ شول په دوی باندې انفسهم ځانونه د دوی، وظنوا او دوی خیال وکړلو الله ملجأ من الله چې نشته پناه د الله نه الا الیه مگر صرف هم د الله سره دی. ثم تاب علیهم، بیا هغه مهرباني وکړله په دوی باندې، لیتوبو چې دوی توبه وکړي. ان الله بېشک الله پاک هو التواب الرحیم، هغه توبه قبلونکی او رحم کوونکی دی.